السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو شزوان یم. نن د یو حقیقت خبرې سره. قدرمندو اصل کې په سیاست باندې څه نه څه حد پورې پوهیږو. قدرمندو نن چې کم ټاپک باندې زه خبره کوم دا د مو د خپلې خلقې خبره ده. دا د مو د افریدي د دایرې نه خبره ده. دا صرف زه د خپلو کشرانو او مشرانو له د یوه کشر په حیثیت باندې یو څو خبرې پیش کول غواړم. اصل کې ناظرین چې تاسو وکسو د مونږ سره په پی کې 107 کې تقریبا اوه کومونه دي، یعنی کمرخیل دي، کمبارخیل دي، ملکدین خیل دي، اکو خیل دي. قدرمندو دغه کومونه دي. بله ورځ شاهد د خبره ټولو له داسې خورا شوې ده چې په میدان کې سکول و ام پی ای شفیق جي اکو خیلو له راوړی دی. اصل کې ناظرین د مو په خپل ځواني تعلق د اکو خیلو سره دی، خو د مو په انسانیت کې د مو په مسلماني کې به فرق وي چې زه د اکو خیل او د کمبرخیل او د کمرخیل و د سیفوی د کوکی خیل د دغو ټولو فریدي د ټولو پښتنو فرق زه وکم. ځکه سم که په دا نظر باندې وګورم چې اکو خیل د مو خپل کوم دی. مو ته نن تحریکه پورې په دې بوړې ډیویژن نه کوزه علاقه کې مو چاته دا نه دی ویلي چې زه اکو خیل یم. که مو صرف ویلي وي افریدا یم، بس مو خیری انټروډکشن دی وي افریدا یم. سکول یې های سیکنډري سکول یې راوړی و، مین خبرې لرو سم اکو خیلو له. نو اوس بهرني کومونه روچت شوي دي، یعنی کمبرخیل وروران، ملکدین خیل مشران یې خپل سیاست نمبرو جوړېدلو دپاره. اصل کې قدرمندو دا دواړه علاقې مو کتلي دي. که تاسو میدان علاقه وکسو او صحیح په طریقه ورته نظر وکړو نو قدرمندو د اکو خیلو نه یو په شلب کې سکولونه هم ډیر دي، ټویلونه هم پکې ډیر دي. او که اکو خیل وکسیره زه مو خپل ځونی علاقه وګرځېدلی یم کې مو لب کې سرکوري سکول چېرته مو ذهن هم نه مني چې په اکو خیلو کې به چې ته سرکوري سکول هم وي. یکی یو سکول د شفیق جي راوړی دی او په هغه باندې اوس دره نښتي دي. نو په یو ورور په حیثیت باندې لویان ژوند وکړو، مینه خوراکو. شفیق جي دا کوشش وکړي چې الله بل سکول منظور کړي. اصل کې زه شفیق جي په دغه کې اختیار نه اخلم، ځکه چې هغه یو ځان له سیاست دی، مو یو ځان له، خو چې کنځو کې حق خبرې وي ودرېدل وسه لازمي پکار دي.